دا هغه صحابي دی چې دته دا شرف حاصل لې چې د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم سره دو رشتې دي. یو رشته د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د تراو د وراره ده او دویمه رشته د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ضرور ولای ده. هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام ورور دی او هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر دی. ورور په دې حساب سره دی چې د ابو لهب یو وینځوا حضرت صوبیا رضی الله تعالی عنها او هغه حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم لا پی ورکړو او دغه زنانا حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ لا هم پی ورکړو. نو کله چې دوه ماشومان په یو تی باندې جمع شي او یو ځای په یو خوري نو دا د رضاعت د وجنه رونه جوړ شي. نو دا داسې صحابي دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر هم دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام رضاعي رور هم دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په ټولو ترګانو کې ډېر زیات ګرانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور سره ډېر محبت او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سره